ایشی معاشري د تشکیل لپاره اول د ځون اصلاح دا ضروري ده. صحابه ګوره ښه معاشره څرنګه تشکیل کړله. صحابه کرام چې په دنیا کښې هم د ښې معاشري تشکیل وکړه، معاشره یې څه شته په خارج چې څومره انسانون دي دا بنظامون دي او ښه باندې دا معاشره ده. نو ښه معاشري تشکیل کله ممکن دی؟ اول انفرادي او ذاتي انډیویجول طور سړی د ځون اصلاح کوي، ځونو راه راست روالي رسول الله او د صحابه د معیار مطابق خپله زندگی جوړوي، بیا دا مخکې منتقلیږي دغې ټولې مجموعې نه و بیا یوه ښه معاشره تشکیل شي. که چیرې موږ خپل ځون اصلاح نه وکړه، زه خپل ځون په لیار نه کسیخ، زه د خپل ځون صحیح تربیت نه وکړه، راه راست کرو خالی په هر سټیج، په هر ویډیو، په هر بیان، په هر تقریر، په هر فورم باندې بل ته زه مخاطب وه، نو بیا نه د مو په خبره کښې اثر وي او نو د دغې په وجه سره د صحیح معاشري تشکیل ممکن شي. ویلې چې زه خپل ټیک نه یم، بلو هم دغسې ورته چې کېږي دا خبرو کوي، بلو دا یعنی بیا معاشره تشکیل وي او د بګړې هوی خلک وي، د بګړې هوی خلک معاشره صحیح معاشره نه وي. د دغې وجې نه لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. یعنی تاسو نور خلک ته وایي چې ټیک شه خپل نه ټیکې دی، خپل ځون دی ورکړی دی. قرآن د یوې فیصلې پیش نظر دا ټیک کردار نه دی، دا قرآن غلط ویلی دي. همزه استفهامیه دو استفهام انکاري په سوره شعر درېمې دا چیرې کیدای نه شي چې ته خپل ځون ټیک نه کوې او بل څوک دا ټیک شي او بل څوک دا بات آنچه از دل خیزد بر دل رسد. چې زړه نه یوه خبره ووځي آپ بل زړه نه وځي. بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہ طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. دا وجه نه اول ضروري ده چې اجتماعي زندگی یا د ښې معاشري په تشکیل نه د وروسته انفرادي زندگی دغې اصلاح وشي. د هر فرد انفرادي زندگی د تصحیح د اصلاح په بنیاد باندې امت ته یوه بهترینه معاشره مهیا کیدای شي. الله جل شانه دا میش فردن اول خپل ټیکو چې خپل ټیک شي بیا ښه معاشره ها تشکیل شي. ورنه داسې نه شي کیدلی چې میش خپل فردن ټیک نه وي بیا د یوه ښه معاشره ها تشکیل شي. که ډېر دعوت وچلوي، که ډېر تبلیغ وکړي، که ډېر تقریرونه وکړي، که ډېر اجتماع وکړي، که ډېر اصلاحي بیانونه وکړي، داسې نه شي کیدلی. اول ځون صحابه اول فردن صحابه دین زده که عمل یې پرې وکړه، ځون اصلاح یې وکړه، بیا بهترینه معاشره تشکیل شوله. په دنیا کښې انقلاب روان تر نن ورځې پورې هم د انقلاب ویلې چرچې دي، ویلې تاریخي لیکلي دي، خو د میش د پوره معیار دي. الله دا میش فردن ټیک